हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा नन द क्लास 10 ब इंशाअल्लाह लेक्चर 3 को कम ची द सिंपल हार्मोनिक मोशन बमुंग अवलने एग्जांपल को ची द सिंपल हार्मोनिक मोशन अवलने एग्जांपल दे सही दे यानी मास स्प्रिंग सिस्टम बवायु ची दा सतवई او دا څنګه سمپل هارمونیک موشن ایگزیکیوټ کوي دا بوایو یعنی سمپل هارمونیک موشن بیسیک ډیفینیشن چې مونږ ویلو چې دا غ موشن دی په کم کې چې اکسلریشن ډیسپلیسمنت ته ډایرکټلی پروپورشنلی ډیسپلیسمنت یعنی ډیسټنس فرام د مین پوزیشن دیتا به ډایرکټلی پروپورشنلی او ټوورډز د مین پوزیشن بای دا د سمپل هارمونیک بیسیک ډیفینیشن مونږ کړو صحیح ده نو مطلب دا چې نننی لیکچر کې به مونږ دا پروف کوو چې ماس سپرینګ سیستم کې مونږ سره آیا اکسلریشن ډایرکټلی پروپورشنل دی ډیسپلیسمنت ته کنه دی چې دا مونږ پروف کو نو مونږ دا ویلې شو چې ماس سپرینګ سیستم مونږ سره سمپل هارمونیک موشن ایگزیکیوټ کوي نو راځو ماس سپرینګ سیستم ته ماس سپرینګ سیستم مونږ سره یو داسې سیستم دی کم کې چې یو سپرینګ ته مونږ سره ماس اٹیچ شوی سپرینګ ته څه اٹیچ شوی ماس اٹیچ شوی سپرینګ ته دا ماس اٹیچ شو نو دا د دې څه شو دا د دې مین پوزیشن شو او یعنی په دې ټیم کې په دې باندې هیڅ یو فورس نه لګي ټیک شو خو که فرض که په دې باندې مونږ وس یو ایکسټرنل فورس ولګو په ډاونورډ ډایرکشن کې ایکسټرنل فورس په مونږ په ډاونورډ ډایرکشن کې دا دی ولګاو نو دا سپرینګ بس شي سټریچ بشي دا سپرینګ دی زه په دا فورس لګوم په ډاونورډ ډایرکشن کې نو دا لاندې داسې په دې ډایرکشن کې څه کیږي سټریچ کیږي نو دا دیزی پوری راغی دا سپرینګ کمزی پوری راغی دیزی پوری دی پوزیشن ته بزره دی سوې ما ا یعنی دا د یو ایکستریم پوزیشن شو ټیک شو وز زدا سپرینګ پرې د مفری کم واپس دا فورس دا خپل لاس سکه مفری کم دا فورس تلری کم دا ایکسټرنل فورس تلری کم نو دا سپرینګ به واپس خپل پوزیشن لا اول لاړ شي خو پاغه پوزیشن باندې دا ایساریږي نه تاسو تماویلیو چې ډیو ټو انرشیا دا به کمپریس شي یعنی لږ بدن نه لاړ شي د خپل مین پوزیشن نه نو دا هغه دویم ایکستریم پوزیشن دی ا ډیش او دا په دې ټیم کې څه شوی کمپریس شوی دا انیشیل حالت دی دا چې کله ډاونورډ فورس پې ولګي دا هغه حالت دی او دا کم کمپریسډ حالت دی کله چې دا څه شي کمپریس شي نو ګورئ دا د دی ا او ا ډیش دا د ایکستریم پوزیشنز دی د دې نه غیر چاپیره دا څه کوي د دې نه غیر چاپیره دا موشن کوي نو کم چې د یو مین پوزیشن نه غیر چاپیره د دوو ایکستریم پوزیشنو په بیټوین کې موشن ته مونږ څه ویلیو مونږ ورته سمپل هارمونیک موشن ویلیو ټیک شو وس مونږ د دې میتھمیټیکل پروف وایو د خوا سیټ ته ما دا لیکل کړي دي نو دې کې ما هم دغه ایکسپلینیشن لیکل دی چې یو سپرینګ ته مونږ ماس اٹیچ کو صحیح ده چې د سپرینګ کانسټنټ کې او بیا مونږ په دې باندې ایکسټرنل فورس په ډاونورډ ډایرکشن کې اپلای کو نو دغه سپرینګ بس شي دا به ایکسټینډ شي په دې کې به ایکسټینشن راشي صحیح ده او بیا مونږ وایو چې دغه ایکسټرنل فورس چې کوم دی دا ایکسټرنل فورس نو اکارډینګ ټو نیوټن سیکنډ لا مونږ ته پته ده چې فورس د څه برابر دی دا د ایم ای برابر دی صحیح ده نو فورس د ایم ای برابر دی دا خو اکارډینګ ټو نیوټن سیکنډ لا شو خو اکارډینګ ټو هوکس لا که مونږ وګورو نو ریسټورینګ فورس دا ایکسټرنل فورس شه دا یو فورس او که مونږ وګورو په دې باندې ریسټورینګ فورس چې واپس خپل پوزیشن ته بوزي هغه ریسټورینګ فورس بره لګي ایکسټرنل فورس ډاونورډ لګي او ریسټورینګ فورس بره لګي نو دغه ریسټورینګ فورس د هوک لا مطابق د څه برابر دی د کے ایکس برابر دی دلته دا کې مونږ سره سپرینګ کانسټنټ دی او دا ایکس چې کوم دی دا مونږ سره ډیسپلیسمنټ دی ټیک شو دا ایکس مونږ سره ډیسپلیسمنټ دی او دا کې مونږ سره څه دی سپرینګ کانسټنټ دی نو که مونږ وګورو دا دواړه فورسز په میګنیچیوډ کې د یو بل څه دي برابر دي یعنی ایکسټرنل فورس او ریسټورینګ فورس په میګنیچیوډ کې برابر دي خو ډایرکشن د دواړو څه دی اپوزیټ دی یو لاندې لګي بل برازي نو مطلب دا شو چې ایکسټرنل فورس برابر دی د ریسټورینګ فورس خو دا نیگیټیو ساین چې کوم دی دا د چا لپاره دی
د اپوزیټ ډایریکشن د پاره دی. صحیح شو؟ نو اوس دی کې مونږ ویلیوز پوټ کو. د ایکسټرنل فورس مونږ سره ویلیو دا د ایکسټرنل دریم بورډ تاوړو. د ایکسټرنل فورس مونږ سره ویلیو دا ایم اے. ٹھیک شو؟ نو زه به ووایم چې ایم اے برابر دی د ماینس آف کے ایکس، ځکه چې د ریسټورینګ فورس ویلیو څه ده؟ کے ایکس ده. ټیک شو؟ ښه اوس که مونږه بوت سایډ ډیوایډ کړو په ایم باندې، دا سیډ هم ډیوایډ کما او دا سیډ هم ډیوایډ کم، نو دی خوا سیډ نه به دا ایم او ایم کټ شي، صرف ای به پاتې شي او دی خوا سیډ ته به ماینس کے اوور ایم ایکس راشي. صحیح ده؟ اوس مونږ ته دا هم پته ده چې سپرینګ کانسټنټ دا کې چې کوم دی دا خو الریډي کانسټنټ دی او په دې موشن کې مونږ دا ماس نه چینج کوو، په دې سیسټم کې مونږ دا ماس نه چینج کوو، یعنی ماس په دې کې څه دی؟ کانسټنټ ویلیو ده. نو دا کے اوور ایم چې کومه ریشو ده دا ایز ا هول څه ده؟ کانسټنټ ده. صحیح ده؟ نو د دې کې اوور ایم په ځای مونږ دلته کانسټنټ پوټ کو. صحیح ده؟ بیا مونږ سره دا رول دی چې کانسټنټ او ایکویلیټي ساين په ځای مونږ واپس پروپورشنلیټي ساين لګولی شو، ځکه چې د پروپورشنلیټي ساين چې مونږ خوا کوو نو مونږ ایکول ساين لګو او کانسټنټ انټروډیوس کوو. نو چې واپس مونږه پروپورشنلیټي ساين راولو نو کانسټنټ او ایکول ساين مونږ ریپلیس کولی شو په پروپورشنلیټي ساين باندې. نو مونږ دا خبره پروف کړه چې A ډایرکټلی پروپورشنل دی ډسپلیسمنټ ته او ټوورډز د مین پوزیشن دی. نو د دې نه مونږ دا ویلی شو چې ماس سپرینګ سیسټم مونږ سره سمپل هارمونیک موشن ایگزیکیوټ کوي. نو دا نننی ټاپک زمونږه کم کې چې مونږه د سمپل هارمونیک موشن اولنی اگزامپل وکړو ماس سپرینګ سیسټم. پر روان لیکچر کې به د دې فریکوینسی او ټایم پیریډ ډیرایویشن کوو. نو د هغې پورې الله حافظ. تھینک یو.